قیل ادخل الجنه حکم شو داخل شي جنت تا قال دوی یا لیت قومی اے کاش قوم زما یعلمون پوهشی بما غفر لی پدی خبره چې بخنو کړه ما ته ربي رب زما وجعلني او زیرا کړو ما ته من المکرمین عزت مندا وما انزلنا او نزل علی مونږه علی قومه د په قوم باندې من بعد پس دنا من جند سلخ کری من السماء د اسمان نا وما كنا منزلین او نو مونږ را لګون کی ان كانت نو دا نورس الا صيحه مگر یو چغوا الا صيحه واحده مگر یو چغا فاذا هم پسنا غهان دشو خامدون پشاند مرشوی اور زول دا غزاد عبادت نکوم چې کم ذات ز پیدا کړیم تاسو ټول هم دغه طرف ته به بیرته ورګرځئ او کزه د الله نه سوا بل معبود اونسم نو هغه مانه هیڅ تکلیف نشي لري کولی او نه زما چې د شفاعت کولی شي سفارش کولی شي یقینا په دغه وخت به زه د ګمراهانو نه یم او بیا قوم ته متوجه شو چې زه خپل رب باندې ستاسو پر رب باندې ما ایمان وروړی دی انی آمنتو بربکم فاسمعون ستاسو پر رب باندې ما ایمان وروړی ووري تاسو نو دې قوم ته وورو دي د پاره چې دوی ته هدایت ملو شي دوی د پاره یو مثال جوړ شي او د پیغمبرانو په مخ کې دا خبر وکړه دي د پاره چې دوی ته حوصله ملو شي چې تاسو یوازې نه تاسو مرګ رښتا لہذا دا قوم راولګي دو او په دغه مرد مؤمن باندې دوی تشدد شروع کړه او د راوغورځو د پاسه په وګرځیدل او وهل ټکول تر دې پورې چې داغه کلمی هغه بهر شو او شهادت مرتبه ته ورسېدو نو چې څنګه دوی دا شهید کو نو د الله رب العالمین د طرف نه حکم وشو چې د روح چې د هغه سره جنت ته ورسوي او چې کله د روح جنت ته ورسېدو نو په دې وخت کې هم د تمنا وکړه چې کاش ما ته کم مقام ملو شو کم مرتبه ما ته ملو شو حبیب نجار چې د نامه و کاش کم مقام ما ته ملو شو الله رب العالمین کم عزت او اکرام مال راکړو کاش کزما قوم ته دا پته ولګي چې هغه ته هدایت ملو شي او دا غینه بعد الله رب العالمین حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راولګلو او د دې علاقې د دې خار په دروازه باندې دوه لاسونه کې خود یو چغه په دوی باندې واله چې دا ټول قوم چې دی هغه هلاک شو دا شو لکه چې سرنګي الله تبارک وتعالى فرمای خامدون د اور اوس وځي خشاک لرا او بیا هغه یې را پاتې شي د ایری په شانتي ته جوړ شو فرمای چې قیل ادخل الجنه حکم شو داخل شي جنت تا قال دوی یا لیت قومی اے کاش قوم زما یعلمون پوهشی بما غفر لی پدی خبره چې بخنو کړه ما ته ربي رب زما وجعلني او زیرا کړو ما ته من المکرمین عزت مندا وما انزلنا او نزل علی مونږه علی قومه د په قوم باندې من بعد پس دنا من جند سلخ کری من السماء د اسمان نا وما كنا منزلین او نو مونږ را لګون کی ان كانت نو دا نورس الا صيحه مگر یو چغوا الا صيحه واحده مگر یو چغا فاذا هم پسنا غهان دشو خامدون پشاند مرشوی اور قیل ادخل الجنه اذا حکم شو جنت داخل شو دا د دوی د اعزاز او اکرام خصوصي طور باندې د الله رب العالمین د طرفنا وګرنه چې کوم شهدا او صالحین او پاکان روح چې کله پاک روح د بدن نه روزي نو هغه علیین ته زی بره جنت ته او چې کوم ناپاک روح نو هغه کته سجین ته زی قال دوی یا لیت قومی یعلمون اے کاش قوم زما پوهشي دا د مخلصو خلقو نه خلا انبیاء کرام او قیامت پر راتلون کې د انبیاء کرام په مشن باندې چې کوم خلق لګیاوي
او په خپل میشن باندې مخلص وي نو دا غوي په زړونو کې دا یو درد او یو سوچ یو غم یو فکر وي چې څنګه زما د قوم ته هدایت ملو شي، څنګه زما د قوم بچي چې دی هغه د الله په دین باندې منور شي او د قرآن او د سنت په علم باندې منور شي. نو چې کله د الله د دین مبلغ خپل میشن سره مخلص وي نو دا غزړه کې دا درد وي چې څنګه زما د قوم هر فرد چې دا دیندار شي زړه نه. نو دغه شان دا هم وو حبیب نجار چونکه یو مخلص مبلغ د الله رب العالمین د دین محبت او د دین عظمت د پزړه کې دومره او د قوم د پاره دومره مخلص وو چې عین د شهادت په وخت کې دا تمنا کوي چې یا لیت قومي یعلمون، ای کاش چې زما قوم پوه شي، زما دې مرتبه پته ولګي زما قوم ته چې الله رب العالمین کوم عزت ما ته راکړی دی چې دا عزت دوی ته پته ولګي چې دوی ته هم هدایت ملو شي. نو عین د شهادت په وخت کې هم چې دی دغه شانتي د حضرت عروه بن ثقيف عروه بن مسعود ثقفي رضی الله تعالی عنه یو جلیل قدر صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې بیعت کو مسلمان شو او چې کله د اسلام خوبیان یو کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازه وغوښتو چې خپل قوم مخه ته د اسلام دعوت एकदम او اعلان کوم چې زما ایمان وروړي تاسو ایمان وروړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې تا قوم به تا ته نقصان ورسي، تا ته به تکلیف ورسي. هغه عرض کوي حضرت عروه بن مسعود ثقفي د ثقيفه قبيله ثقيفه موټه قبيله وا نو عرض کوي یا رسول الله زما قوم چې د ما سره دومره محبت ساتي چې زه ودیم نو څوک دا جرأت نه کوي چې ما د خوب نه پاسي، نو چې زما د خوب دومره خیال ساتي نو هغه به ما ته نقصان څه ورسي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کتا ته دا غي نو ورشه دعوت ورکا د قوم مخه تراغي او د قوم سرداران مشران په یوځي کې جمع التا ورته اول دا خبر وکړه چې ما ایمان وروړي د مسلمان یم او بیا ورته وی چې تاسو هم لا اله الا الله او د لات او منات او عزا د دې اس حقیقت نشته دی، هر څه کول والا یو د الله جل شانه ذات دی. په سکندونو کې د خلکو هغه تیور بدل شو، دا هغه رویه او لهجه بدل شو او بدرد ویل ورته شروع شو. په دې کې یو کس د تیر چې هغه وارو کو په د باندې هغه زی په زی باندې چې هغه شهید کړي شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پته ولګیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت مبارکه تلاوت فرمایل چې د مثال دغه حبیب نجار دی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فرمایي چې دغه حضرت عروه بن مسعود ثقفي رضی الله عنه مثال دغه صحابي دغه حبیب نجار په شان دي چې کاش د قوم ته د مرتبه پته ولګي چې کم کلمه حق د پاره شهید شو او د شهید څه مرتبه ده. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، زما قوم ته دا پته ولګي چې کم رب زما له بخنه وکړه، زما مغفرت وکړو او کم عزت مال راکړو. نو الله جل شانه فرمایي وما انزلنا على قومه او ندر لګلې موږ د په قوم باندې دغه پس من جند سلخکری دغه قوم د هلاکت لپاره لخر ضرورت نو بلکې یو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى رو لګلو وما كنا منزلين او موږ ته لخر لګلو ضرورت هم نو، یوازې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی. ان كانت الا صيحه واحده یو چغوا د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فاذا هم خامدون پس پشان دی شودی پشاند مرشوی اور چې څنګه اور یو سیز اوسوځي او هغه نه ایره جوړ شي دغه پوره قوم چې د صفحه هستینه په یو لمحه کې او په یو آن کې میټو کړی شو. دعوت فکر دی مشرکین مکه خصوصا او قیامت پر راتلون کې هر منکرین اسلام، منکرین توحید او منکرین د رسالت هغه ته چې کله د الله جل شانه ذات چې هغه انتقام غشتلو باندې راشي نو به دغه سي انتقام خلی او د الله تبارک وتعالى په دین باندې چې کوم خلک غیرت کوي ننګ کوي د الله د دین سربلندۍ لپاره کوشش کوي د الله جل شانه د دین لپاره چې د قرباني ور کوي نو هغه ته الله جل شانه هغه ته څومره عزت ور کوي په دنیا کې هغه ته الله جل شانه د جنت بشارت ور کوي او چې کوم د الله د دین منکران وي د الله د دین دشمنان وي هغه ته الله جل شانه سرنګي په اسانۍ سره عذاب ور کوي چې لخر ضرورت ته نه وي بلکې د یو چغې په ذریعہ باندې الله جل شانه داسې خلق
अगर सफ़ाई हस्ते न मिटावे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।